السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، الله تعالی مو خوشحال لرا، آباد لرا، کامیاب لرا. په خوب کې شمې لیدل، ډیوه دې لګولې وي، شمع دې لګولې وي، د دې څه تعبیرات کېدای شي؟ په خوب کې شمع لګول، ډیوه لګول، د دې مختلف تعبیرات دي. کوم تعبیرات چې د ما په وړاندې د علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه بیان کړی دي. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په خوب کې شمع دا دولت دی، په خوب کې شمع چې دو دا عزت دی، په خوب کې شمع چې دو دا مرتبه ده، دا ښه ژوند دی، دا د نعمتونو فراخي ده. او که یو کس وګوري چې د سیډ کې شمع لګېدلې ده، دلیل دی د دې خبرې چې صاحب د خواب چې دی دا به دولتمند کیږي، د نعمتونه به زیاتیږي. او که وګوري چې شمع چې دو دا لګېدلې دو خو په خپل کور کې کېښودې ده او د هغې د وجې نه د کور چې دی دا روښانه دی. دلیل دی او ثبوت دی د دې خبرې چې د ده په کور کې به الله تبارک وتعالی فراخي، دولت، نعمت، تجارت زیاتوي. او ځنې اهل تعبیر دا وایي چې په خوب کې په کور کې شمع لګول دا ثبوت دی د دې خبرې چې الله تبارک وتعالی به په دغه کور کې یو خوبصورته بیبي چې دی هغه راولي. او که څوک وګوري چې د شمع لګولې ده، شمع دې لګوي، نو دا د عزت نشانی ده، دا د دولت نشانی ده، دا د په کاروبار کې د نفع او د فایدې نشانی ده، دا د آینده ژوند د روښانه کېدو اشاره ده. نو داسې خوبونه چې څوک هم وویني، دا خوبونه بې ځایه خوبونه نه دي.